السلام علیکم. خبر میډیا چینل کې دلته هرکلی وایو. امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ او خوشحاله وئ، ژوند په مزو کې به وئ. دوستانو مینوالو، د یحیی ماشوم باره کې تازه خبر راغو چې یحیی ماشوم د کوی نه راویستلی شو. د یحیی ماشوم لاش را پیدا شو. شاعر ضمیر خان ضمیر د یحیی ماشوم لاش پیدا کولو کې کامیاب شو او د هغه لاش یې مور او پلار ته میله کړو. دوستانو، آیا د یحیی ماشوم لاش رښتیا راووتو؟ د یحیی ماشوم مور او پلار د دې په حق باندې څه بیان ورکړی؟ پوره معلومات در سره دلته په دې ویډیو کې شریکوم. نو زموږ دا ویډیو خامخا وګورئ چې پوره معلوماتو نه ځان خبر کړئ. دغه رنګې نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ خبر میډیا چینل سبسکرایب کړئ. تر نشان اوس خامخا ووهئ. زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. دوستانو مینوالو، په سوشل میډیا باندې چې کومه واقعه ډېره زیاته تیزۍ سره ویرل شوې ده چې په ضلع خیبر باره کې یحیی ماشوم کوی ته غورځېدلی و، چې هغه کوی به د یحیی ماشوم قبر ګرځولی شوی و. هغه قبر نن ضمیر خان ضمیر راسپالدلی دی، په هغه یې کار شروع کړی دی او ځینې خلک په سوشل میډیا باندې داسې قسمه خبرونه خپروي چې د یحیی ماشوم قبر هغه لاش راوتی دی او د هغه مور او پلار ته میلوه شوی، چې په هغې باندې د هغه مور او پلار ډېر زیات خوشحاله دي. نه دوستانو، هغه لاش تر اوسه پورې نه دی پیدا شوی. په هغه لاش کې لګېدې کانټینرې راغلي دي، ډېر زیات ګاډي راغلي دي، سوري وباسي. هغه کوی ترمنځ د نیمه پورې هغه یې راجلی دی، نور هم پکې لګیا دي. الله تعالی دې وکړي چې د یحیی ماشوم لاش صحیح سلامت میلو شي، په هغه کانټینرو کې خراب نشي، یا کو صحیح سلامت لاش میلو نشي، په اوبو به خراب کړي. خو الله تعالی د هغه د بدن یو ټوکړه میلو کړي چې د هغه مور او پلار زړه ته تسلي میلو شي. مور او پلار یې ورپسې ګرځي، خو مور او پلار ته د یحیی ماشوم لاش نه میلاویږي، د یحیی ماشوم خپه نه میلاویږي، د یحیی ماشوم لاش نه میلاویږي. الله تعالی دې د یحیی ماشوم لاش صحیح سلامت د هغه کوی نه رابهر کړي چې د یحیی ماشوم مور او پلار زړه پرې تسلي میلو شي، او شاعر ضمیر خان ضمیر په دغه واقعه باندې، په دغه یحیی ماشوم باندې لږ مخ کړی شي او په دغه یحیی ماشوم باندې د هغه یو نوم ساز کړی شي. دغه رنګې نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ خبر میډیا چینل سبسکرایب کړئ. نشان اوس خامخا ووهئ. زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. والسلام.